أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زمونږه نننی درس د نیکۍ د حقیقت په باره کې دی چې نیکي څه شی دی. نیکی دومره قیمتي شی دی چې هر چا ځان له د نیکۍ څه نه څه اکاونټ مقرر کړی دی، ځکه بغیر د دې نه روح نه مطمئن کیږي. څنګه چې زموږ وجود ته بدن ته د روټۍ او د اکسیجن ضرورت دی، داسې زموږ باطینی وجود یعنې زموږ روح ته د نیکۍ د څه نه څه د نیکۍ ضرورت دی چې په هغې موږ سیټسفاید یا مطمئن یو. د دې وجې نه د دنیا ټولو خلقو ځان له د نیکۍ څه نه څه اکاونټ کولاو کړی دی او ځان یې مطمئن کړی دی چې زه خو دغه نیکي کوم. خو الله تعالی د دغې غلط فهمۍ د لرې کولو دپاره په قرآن کریم کې خصوصا په سوره بقره کې یو اوږد آیات نازل کړی دی، هغه د هغې ته آیت البر وی. سوره بقره په دې خبرو کې یو خاص صفت لري چې خاص آیاتونه د خاصو خبرو دپاره دي او ډیر مزیداره تبصره کړې ده. لکه یو آیات د دې آیات الکرسی دی چې په هغې د توحید په موضوع باندې بهترین او شاندار آیات دی او د قیمت اندازه د دې نه ولګوه چې څوک د هر فرض مانځه نه پس آیات الکرسی په باقاعدګۍ سره وی، نو د حدیث مفهوم دا دی چې د او د جنت په منځ کې فاصله او د جنت د جنت په منځ کې رکاوٹ هغه صرف مرگ دی. اس نے مرنا ہے اور جنت میں جانا ہے، دا آیات الکرسی. بل آیات په دې صورت بقره کې آیت البر دی چې په هغې کې د نیکۍ یو حقیقت په تفصیل سره ښوولی دی کوم چې ما اوس تلاوت کو. یو بل آیات په صورت بقره کې هغه آیت الدین دی چې هغه د قرآن طویل ترین آیات دی. څنګه چې سوره بقره د قرآن طویل ترین صورت دی، دغه شانتې هغه آیات د قرآن طویل ترین آیات دی او په یو آیات کې دومره ډیر شی خبرې د قرض په باره کې دي چې سړی ورته حیران شي. یو بل آیات په صورت بقره کې آیت الآیات، یعنې د خدای پاک د خپل قدرت نشانې پکې په تفصیل ښوولي دي، دا هم په صورت بقره کې دی. نو نن زمونږ ټوله توجه په آیت البر باندې دی چې یاره په آیت البر کې الله تعالی موږ ته د نیکۍ صحیح تصور څه راکړی دی. د دې موږ موضوع او یا د دې موږ عنوان ږدو چې نیکی کی کا حقیقی تصور اور نیکی کے محدود تصور کی نفی. محدود تصور د نیکی چې خلقو په خپل ذهن کې راخ کړی دی، په دې آیات کې د هغې نفی کیږي. وی نیکی دومره قیمتي ده، د نیکی دې څه شی په انګلیش کې دې ته اکثر وی که نه وی چیریټیز. نو چیریټیز دیٹ سوت هیلز اینڈ بلیس، دا د انګریزۍ د یو شعر یو خاصه سټینزا یا یو خاصه جمله ما ووې، د چیریټیز دیٹ سوت هیلز اینڈ بلیس. نیکی سړي ته سوتینګ افیکټ، لکه سړی چې ملهم د دړ په ځای ولګوي او خوږ غونته کې احساس سړي ته وشي او سړی خوشحاله شي او کم زخم پې جوړ شي. سوت هیلز اینڈ بلیس are scattered over the feet of men like flowers. دا ځای په ځای خوري دي، داسې خوري دي لکه څنګه چې ګلونه خواره دي. خو خلقو ځای په ځای ځان له د نیکۍ خپل تصور ځکه نیولی دی چې د دې تصور نه بغیر روح مطمئن کیږي نه. لکه مثال په طور باندې کومه زنانه
چې نعوذ بالله هغه چکلې چلی او بدکاری کوي، هغې هم ځان له د نیکۍ یو تصور نیولی دی. که ته هغې انټرویو کې هغه وایي چې موږ کله کله ختم کوو، موږ دارالعلوم له چنده ورکوو. که هغه شیعهګانې نو هغه وایي چې موږ د شیعهګانو د تعزیې په جلوس کې شرکت کوو. بعضې کسان داسې وایي چې موږ د خپلې مدنۍ حصه په یتیمانانو لګوو، او بعضې داسې وایي چې پلانې پلانې جومات موږ رخ کړی دی. بعضې جوماتونه داسې دي چې هغه بدکارو ښځو نو ډمو رخ کړی دی. نو هغوی دا ځکه دا کار کوي چې د هغوی دا خیال دی چې بغیر د نیکۍ نه کېږي نه. هغو ځان له د نیکۍ خپل یو ذاتي تصور جوړ کړی دی چې په آیت البر کې د هغې څه قیمت شته او که نشته. بل ډاکوان دي، ډاکوانو کې غټه خوبي دی چې دی یو مشري استاذ ورته وایي او دی د هغې خپل استاذ هره خبره مني او دا هغو ته یو نیکي ښکاري. د دې وجې نه استاذ هغې ته علاقې ورکړي چې یو کس ته وایي چې ته په سورکاوۍ کې غلا کوې، خو تا ته دا دې اجازت نشته چې ته په کړاکړ کې ډاکه واچې. نو که فرض که څوک شکایت وکړي چې دې سړي په سورکاوۍ کې په ځای په کړاکړ کې ډاکه اچولې ده، نو یکدم د دا الفاظ دی چې ولې زه درته دومره بېایمانه ښکارم چې زه به په پردی علاقه کې ډاکه اچوم. گویا کې په خپل علاقه کې ډاکه اچول هغه ته ګناه نه ښکاري، خو په پردی علاقه کې ډاکه اچول هغه ته ګناه ښکاري. نو هغه ځکه دې ته بېایماني وي. دا د هغه یو تصور دی. بعضې خلق داسې دی لکه مثال په طور بدماشان، هغوی بدماشي کوي او ظلمونه کوي، خو بس د هغې د نیکۍ دا یو تصور وي. که فرض کا په لار رواني او یو سړي بل سړی رایسار کړی او وخي، نو زما په شانتې سفید پوش سړی به ته خپل لباس بچا کر، اپنے پہلو بچا کر موږ به خپله سایډ واخلو او لاړ به چې زمړه خپل کار دی. خو دغه سړی چې دا ما ته ورته بدماش وایو دی به ته چې ګوتې دې وروړې نو ښه به نه او دا مظلوم به دی ظالم نه خلاص کي. نو کله کله دا سړی دا کار ولې کوي؟ ځکه د خپله بدماشۍ چې ځای په ځای دی کوي دا دته ګناه نه ښکاري او دا دته یو نیکي ښکاري. د دې دا نیکي دی کوي. دغه رنګې چې کوم خلق سفید پوش دی، د هغې په ذهن کې د نیکۍ دا تصور دی چې مړه مونځ او دس پرېږدوه، خو خپله ډیوټي په ټایم کوه او چاته څه نقصان مه رسوه. د هغې په ذهن کې دا دي چې نماز روزہ چھوڑے جی اس کو کرے یا نہ کرے لیکن اپنے ڈیوٹی کام پر کرے ٹائم پر کر لیں اور کسی کو نقصان نه پہنچائے. دا هغوی دا تصور دی. بل طرف ته دینی والا طبقات دي چې هغوی د مذهب په لباده کې کمې نیکۍ کوي. نو هغه دا وایي چې عمرې له کال په کال لاړ شه، حج له لاړ شه، خو دا چې ستا کوم دکان دی کو په دې کې د سود یو کاتی نوم غلی شه پې، کو په دې کې د ګاڼې څه تصوري نوم پې غلی شه. کستا چرته کې په ګوشواره ته ډکې په هغې کې غلطه ګوشواره ډکه کې نو هم دا خیر دی څه ګناه نه دی. که د بجلی بل دې ورنه کړو نو هم خیر دی څه ګناه نه دی. که ستا مزدور په تا پسې روزانه راځي چې زما هغه دیاړي راکړه نو هغه ول هم ته نه ورکې او هغه هم دته څه ګناه نه ښکاري. گویا کې دته دغه خو نیکۍ ښکاري چې مونځ قضا نه کړي، دا ورته نیکي ښکاري چې دی عمرې له لاړ شي، دا ورته نیکي ښکاري چې دی د خپلې پیسې اوچتې وساتي. خو بیا دا چې د خپل مزدور سره د خپل کرایهدار سره ظلم کول دا بیا دته ګناه نه ښکاري. نو دی په دې کې اخته دی. نو خلق د دې وجې نه هغه د اردو یو شعر دی چې اڑائے کچھ لالے نے کچھ گل نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے چمن میں ہر طرف بکری ہے داستان میری. خوبصورتی د خوره ده، نو څوک ګل ننګرس وایي زه ښکلی ما، نو ګل لاله وایي زه ښکلی ما، نو ګلاب وایي زه ښکلی ما. نو حقیقت کې ښکلي څوک دي؟ په آیت البر کې د سوره بقره 177 نمبر آیات کې موږ ته ښیي چې هلکه د نیکۍ جامع تصور په ذهن کې کېده چې نیکي په حقیقت کې دی څه شی. نو د دې آیات ابتدا ردی نه کوي. لیس البر دا نیکی نه ده ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب چې تاسو مخونه واړوئ مشرق یا مغرب ته. ستاسو جنگ په دې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته 14 میاشتې مونځ کړی دی او اوس یې خانه کعبې ته ولې وکړو. اصل کې قبله کو اهل نظر قبله نما کہتے ہیں. دا قبله چې ده دا قبله نه ده، دا قبله نما ده. دا ځکه قبله ده چې الله وایي دا قبله ده. نو چې الله کم تر اصل کې خلق مخ الله ته ګرځي، نو چې الله ته کم سایډ وخی او کم طرف وخی هغه کوي. نو اول په مدینه منوره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ کاوه، خو فکر او سوچونه ټول خانه کعبې ته. نو الله تعالی هغې سوچونو ته اشاره وکړه قد نغرا تقلب وجهک فی السما. پیغمبره مونږ وینو چې ته اسمان ته بار بار ګورې، چېرې ما به کله دې طرف ته ګرځئ. ستا هغه شوق مونږ پوره کړو. فلنولینک قبلة ترضاها. بیت المقدس هم قبله وه او اوس خانه کعبه هم قبله ده، مونږ چې څه وایو هغه کوه. نو اصل شی چې دی اصلي خلق چې د هغې ټوله توجه د اسبابو په ځای په مسببي او د ظاهري څیزونو په ځای یې په هغې باطني ذاتي
چې د الله لمن مضبوطه ونیسي. نو نیکي دا نه ده چې ته په ظاهري څیزونو پورې ونښلې چې لکه مخکې دی خوا مونځ کوه 14 میاشتې دی خوا وکړو اوس ولې دی خوا کې. اخري اصلي نیکي دا ده چې ستا ټوله توجه په الله باندې چې الله په څه خوشحالېږي. نو الله چې په کومو خبرو خوشحالېږي نو لومبنۍ خبره دا ده ولکن البر لیکن نیکي د هغې چا ده من آمن بالله چې په خدای کلک ایمانی والیوم الاخر او په قیامت کلک ایمانی. د ټولو نه بهترینه نیکي د نیکۍ سټارټ پر دې نالې چې ستا په مزغو کې الله نه نوځي، ستا په شعور کې الله دن نشي، ستا په مالیاتو د الله کنټرولي، ستا په اعمالو د الله تعالی خوري او ارزه چې ته سوچونه کې نو هغه د الله نه غیر چا پیره ګرځي. نو ستا ایمان بالله راغی، چې کله ایمان بالله دی راغی نو بیا ستا دغه بس شي ستا ټوله توجه په آخرت باندې چې هغه کار به کوم چې په آخرت کې راته پیدا میلاو شي. نو دی وجه نه ورپسې وي والیوم الاخر په ورځ د آخرت. په ورځ د آخرت دا چې وایي کله نه سمېږي نو لوړ بدن وتم وي وی لوړ ورانه کله تم وي وی د قیامت په ورځ. نو د کومو خلقو چې په قیامت باندې ایمان کلکي یا 2 نمبر کار نه کوي، کومو خلقو چې په قیامت باندې ایمان دغی کمزوري هغه منځونه کوي او دسونه کوي خو 2 نمبر کاروم کوي. هغه دکانداري ناغه په داغه په بوجي کې یا داغه په تروړه کې د لسو دړو په ځای 9 دړی او هغه جیسه بي. دا ولې دا سړی ځکه جیسه دی چې د ایمان بالله شته، خدای دا دوکه ځکه کوي چې د ایمان بالآخرت کمزوري دی. د دې وجه نه دی کله کله دروغ وي، دی ګوشوارې غلطې ډکوي، دی د بجلی بیل نه ورکوي، د کله کله میټر بند کړی. دا ولې د سر د آخرت غم نشته. نو ایمان بالله به الو کمپلیټ کیږي چې ایمان بالآخرت وسره ملګری. خدا دواړه به الو فروټفولي، دا به الو تعالی فائدہ درکوي چې ستا 3 نمبر ایمان ومي او هغه د ایمان بالرسالت هغه په دریو ټکو کې بیان کړی دی. والملائکه په ملائکو ایمانی، والکتاب په کتاب ایمانی، والنبیین په نبیانو. ملائکې څه کوي؟ وحی راوړي. کتاب څه دی؟ د وحی ریکارډ دی. نبیان څه دي؟ په هغو وحی راځي. نو دا خبره د وحی نه غیر چا پیره ګرځي. نو دې ته ایمان بالرسالت وي. هر هغه کار چې ته کې دا به الو قبلیږي چې دا په اخلاص سره دې ته وي ایمان بالله چې خالص ته الله د رضا دپاره. او دا دویم شرط دا دی چې دا به الو قبلیږي چې دا د پیغمبر په طریقه. مثال په تور باندې اذان څومره خشه دی، خو که ته د جنازې د مانځه نه مخکې اذان وایې نو دا ایمان بالآخرت ایمان بالله خدای ځکه چې اذان دی، خو چونکې د رسول الله د طریقې خلاف دی هغه د جنازې نه مخکې اذان نو کړی دی وجه نه ته نارې لګوي لکه د جنازې وخت دی لکه نیت تړی او راځئ او په سپونو کې ودرېږئ خو بانګ نه وای. بانګ ځکه نه وای چې رسول الله بانګ نه دی ویلی. نو که چا د جنازې نه مخکې بانګ وي نو دا ایمان بالرسالت نه دی، دا د پیغمبر د طریقې خلاف تندې عمل به اوس نه قبلیږي. یا د اختر په ورځ باندې بانګ نه نو خلق اعلان کوي لکه 8 بجې له مانځله راځئ خو اذان څوک نه کوي. اذان ښه شی دی خو چې کوم ځای پیغمبر نه دی کړی هلته به یې نه کوې دې ته وایي. نو مطلب دا شو چې هر کار د الله د رضا دپاره کې ستا سره دا غمي چې په آخرت کې به رانه تپوس کېږي، خو دا کار چې په کوم پروسیجره په کومه طریقه کې په هغې طریقه کې چې په کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی و. که نه د ځان نه جوړی نه غدریو کسانو چې صلاح وکړه وی رسول الله هر څه چې کوي مونږ خو به داسې کوو. یو پکې وي زه به سره ټول عمر روجې نیسم، بل وی زه به اډو ښځه نه کوم. رسول الله ته چې پته ولګېده کسان یې راوغوښتل وی تاسو دا خبرې کړي هغې فمن رغب عن سنتي فلیس مني. نور خپله خوښه ده خو چې زما په سنتو کار نه کوئ نو زما امتي به نه. نو مطلب دا شو چې د نیکي به الو نیکي چې دا 3 خبرې په ابتدا کې چې کله دا خبرې ستا په ذهن کې رالې او ستا په الله ایمان راغی، ستا سره د آخرت فکر پیدا شو، تا په ذهن کې دا چې هر کار به د پیغمبر په طریقه کول غواړي، په تا کې به دننه یو چینج راشي. هغه چینج دا چې په تا کې به همدردي په خلقو به بیا ډس وځي، بیا به خفه کېږي. او چې کله د همدردۍ جذبه په تا کې راشي نو بیا به ته جیب ته لاس کې او غریبانانو له به خپلې پیسې ورکې. بیا به ستا د خولې نه دا خبره نه خیږي چې په سعودي کې کوم مړي پراته دي جو نه دي راوړي. بیا به ستا د خولې نه دا خبره نه خیږي چې کوم خلق په فارن کې دی او ټیکټ ډبل نشي ورکولی جو نه دی راځي. نو دا الفاظ ته ځکه وایي چې ستا په زړه کې همدردي نشته. نو چې کوم کسانو په سعودي کې یا په اماراتو کې دي او هغې انختی دي او هغې بار بار اپیل کوي نو ستا سفارتخانه ولا جواب ځکه نه ورکوي چې ستا سفارتخانې په زړه کې همدردي نشته. او همدردي د نیکۍ دپاره ډېره ضروري ده. دې وجه نه د همدردۍ دپاره الفاظ د قرآن دا دي وآت المال ورکوي مال خپل علی حبه سره د مینې د الله نه یا د مینې د الله نه چاله ورکوي
ذوی القربا نسبیانو لا، والیتاما یتیمانانو لا، والمساکین او مسکینانو لا، وابن السبیل او مسافرو لا، والسائلین او چې سوالګري، وفي الرقاب د چا چې سټن خطی. دا ځایونه چې ورته وښول دا تقریبا 1 2 3 4 5 6 شپږ ځایونه دي. دی به خپل مال په دغه ځای کې لګوي، نو په خپل نسبي به یې لګوي که هغه په سخته کې، نو چې د چا پلار نه او هغه یتیم پاتې شوی د ده په نسبي پسې دویم نمبر دی، هلته به یې لګوي. کوم سړی چې مسکیني او څه سرنی وسایل هغه له به وسایل فراهم کوي. څوک چې مسافري وابن السبیل، یو سړی په کلي کې ډېر مالدار دی خو په دوبۍ کې نښتی دی، یا په هغه اماراتو کې نښتی دی، یا په سعودي کې نښتی دی، یا په ملیشیا کې نښتی دی، او تا تحفیل کوي موږ نښتي یو ته راشه، نو ستا په زړه کې چې همدردي، نو ته به خپل هغه افر کې خپل وسایل به افر کې چې 2 روپه کې زه کېدم. دا ټول امبولنس یې په ما شوې، دی چې ته ایرپورټ ته راوړې د دې نه په دې خوا به یې زه رسوم، د دې خرچاو په مای، تیل به یې په مای، په پېښور په ایرپورټ باندې به یې زه ریسیو کوم، ځکه ستا په زړه کې همدردي ده. چې کله ستا په زړه کې همدردي نه وي، نو ته به حاجي صاحب کېدی شي، او ته وزیر پاکستان کېدی شي، او ته افسر کېدی شي، او ته ډاکټر کېدی شي، او ته پروفیسر کېدی شي، خو ته نیک نشي کېدی ځکه ستا په زړه کې همدردي نه ده. نو که ته بیا په بټخیله کې یا په خوازاخیله کې د پمپ مالک او د الخدمت امبولنس راشي او ستا مړی د پنجاب نه دلته راوړي تیل ورته خلاص شي، نو ته بیا وایې ما سره تیل نشته. ستا سره تیل ځکه نشته چې ستا په زړه کې همدردي نشته. هغه وایي وروره ستا پټان ستا پښتون ورور ما تعالی مړی لاش راوړی زما سره تیل خلاص شوي، ته ما سره نشته، ځان لی ګوره. چې کله په تا کې همدردي نه وي، نو بیا به ته داسې، نو هم د نیکۍ دپاره د ایمان نه پس دویم خبره چې الله کړې ده، ګوره مونځ یې ته وروستی کړی دی، ځکه الله چې کله د نیکۍ تعریف کوي په قرآن کې، نو د عباداتو نه مخکې د انفاق فی سبیل الله د خدای په لار کې د ورکولو خبره کوي. ګوره 4مې سپارې ته ګوره، لن تنالوا البر نو حتی تنفقوا، تاسو نیکی نشئ موندې تر څو پورې چې په تاسو کې همدردي نه وي، خپلې پیسې د خلقو په خیر کې، د انسانانو په خیر کې د الله د رضا دپاره نه لګوئ. مطلب دا چې چېرته د بیر ډیفینیشن شوی دی، د نیکۍ ډیفینیشن شوی په قرآن کې، نو په هغې کې همدردي د مانځه نه مخکې کړې ده. داسې هم الله ویلی شو چې لن تنالوا البر حتی تسولوا، تاسو نیکی نشئ موندې تر څو پورې چې مونځ هم نه کړی. نه، کله چې د بیر ډیفینیشن وي، کله چې د احکامو ډیفینیشن وي، نو اوله کلمه بیا مونځ او بیا روژه. خو چې کله د بیر ډیفینیشن وي، د نیکۍ ډیفینیشن وي، نو د کلمې نه پس فوراً بعد د همدردۍ جذبات دي. خو پیسې به په دې کې نه لګوي چې تا بیا بس روان کړی خلق کباب ولزو، او روان کړی دی خلق او چرته روانې، او زو چې لږ میان وخورو، او زو چې تیکي وخورو، خپلې پیسې بار لګې. نه، ستا پیسې ستا په کور والا لګول پکار دي. که ستا د کور والا خلق ټماټرو ته اریان ناسي او ته بار په سواړی کې په خلقو خوراکونه خورې، نو ته نیک نه، ځکه چې الله تعالی چې کوم لیست ورکړی دی، نو په ټاپ پکې د کور خلق دی. نو که ستا په خوا کې یتیم ستا وراره یا ستا ورېره یا ستا خورۍ یتیمي، ستا په نسب کې هغه په بد حالي، ته بار په خلقو پیسې لګې، او هغه غریب د بېګاره سبا نارین ته نیک نه یې. نو دا لیست به فالو کې، چې کله دا همدردي د پکې راله، نو اوس به ستا پته لګي، نو ته به الله ته جوکاو شي. نو الله ته جوکاو کېدو بهترینه طریقه مونځ دی. نو ورپسې واقام الصلاة، مونځ کوي. موږ چې څومره بوټي کرلی دي، دا اوبه خور غواړي، دا اوبه غواړي، دا ابیاري غواړي، نو الو بستا بوټي لویږي. نو د ایمان کم بوټي چې تا مخکې وکارو، دا ایمان به الو مضبوطیږي چې ته مونځ کې. بېزما بېلمازه سړی به په ځان پوه شوی نه او دغه ایمان به تتلی. د دې وجې نو من ترک الصلاة عمدا فقد کفره. ته خبر نه، ته خو اوبه خور نه کې، ته خو خپل ایمان له اوبه نه ورکې، چې اوبه نه ورکې نو نرشمنټ ورته نه میلاویږي. نو واقام الصلاة، مونځ به کوي. او وآت الزکاة، مخکې چې ما خرچه کړې وه ځان له ده، او زکات ځان له دی، ورپسې وایي زکات به ورکوي. زکات به څنګه ورکوي؟ په کال کې به یو پیرا په 100 کې 2.5 روپۍ خامخا ورکوي، اکو ورې نه کړي نو حکومت به یې په زور علي. دې ته د فزیکس یو اصول دي، سټیټک فریکشن ورته وایي، چې کله یو گاډی ولاړي په دې هر څوک پوهېږي، نو سټارټ کول یې زور ډېر غواړي، او د دې وجې نه په ډومبني ګیر کې هغه یو څو قدمه ځي، کله چې سټارټ شي روان شي، نو بیا په تړکې په ټاپ کې ځي. د دې وجې نه دا یو ډومبنی ګیر دی، فرسټ ګیر دی، پاورفل ګیر دی، چې ته به د نیکۍ چې ته بیکاره او ته پیسې نه لګې او ته ډېر شومې، نو په تا به زکات لازم شي. او چې کله زکات په تا لازم شي، نو تا ته به ډومبنی ګیر ولګي، نو ته به یې په زور ورکې. نو چې زور ورکې، نو بیا به خدای تعالی توفیق درکړي، نو تھرو آوټ د ایئر به خرچه کوې.
نو ته به داسې نه وایې چې ما په کال کې زکات ورکړی دی اوس ولې ورکم؟ نه، ان فی المال حق سوى الزکات. ترمذي حدیث دی چې د زکات نه علاوه به هم ته پیسې لګې او هغه دا مخکې ونو دی وجې نه و آت الزکات. ستا لپاره دوه خویونه پکار دي، یو ستا د ایمان ابیاري پکار د هغې لپاره منظور ریو، بل پستانه د شومتیا او د حرس او د لالچ او د مال د محبت خوی چې دی اکروچ کول کټ کول پکارو او هغه به په آت الزکات باندې کیږي. نو چې کله تا اوس زکات ورکو نو دا کارونه تا وکړل نو بیا به ستا میچورټي او ستا د تکمیل او ستا د هغې پرسنالټي چې ته میچور پرسنالټي یعنې کامل شخصیت جوړ شي الو به چې ستا معاملات ټیکي. معاملات په دې الو ټیکي چې ته خپل لوز پالې. نو ورپسې وي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، کله چې لوز وکړي نو لوز پوره کوي. په دنیا کې چې څومره برایي دي په دنیا کې چې څومره مصیبتونه دي د دې وجه داره چې خلق خپل لوز نه پوره کوي. اقوام متحده خپل لوز نه پوره کوي، کشمیریانو ته حق خود ارادیت لوز وسره کړی او نه ورکوي، نو په کشمیر کې اور بل دی. همدغه رنګې حکومتونه د خپلو رعایاو سره لوز نه پوره کوي. وی به زه به سټیل میل نه د سټیل میل نوکران نه بېروزګاره کوم، ناسه به یې بېروزګاره کړي. او دی وی موږ به سرکاري ملازمینو له څه ورکو بیا ولې په بجټ کې هېڅ ورنه کړي. نو دا د بېلوزۍ وجه چې په خلقو کې پریشانۍ پیدا شي. نو د دې وجې نه د میچور پرسنالټي لپاره یا د کارونو د سټریم لاین کولو دپاره چې هر شی ټیک ټاک سټریم لاین شي الو به کېږي چې خلق د وعدو پابندي شروع کړي. اوله وعده موږ د الله سره کړې وه الستو بربکم چې هغه ته پوره کړې، زه ستاسو رب یم کله موږ وی او دې پوره کړه. ورپسې وعده بیا دا کړې وه چې کله ته دنیا ته رالې نو تا هغه انډرسټوډ وعده دا وه چې زما پلاره مور چې زما په وړوکوالي کوم خدمت کړی دی او زه یې براټ اپ کړی یم، زه یې لوی کړی یم، چې بوډاګان چې اوس به زه خدمت کوم دا زما هغوی سره لوز و. بل د ښځې د خاوند په منځ کې لوز دی چې ښځه به د کور حفاظت کوي، د هغه د مال حفاظت به کوي او د هغه د عزت حفاظت به کوي، د خپل عزت عفت حفاظت به کوي. او نارینه به بار ګرځي او هغه به وسایل پیدا کوي، هغه به رزق ګټي او هغه به دې کور ته راوړي. دواړه چې په خپل لوز کښي نو کور ښه چلیږي، خو چې کله یو د لوز خلاف ورزي وکړي نو کور برباد شي. دغه رنګې د اجیر او د مزدور، اجیر چې ته زه به تاله دوره پیسې در کومه د میاشتې ته به ماله کار کوې، نو څومره کنټریکټ چې موږ ساین کړي دي په کې یو سروس د ملازمین کنټریکټ دی. نو کم کسان چې هغوی منځونه کوي نو اقام الصلاة، نو یو سړی په مانځه ولاړ دی نو بل ته وایي صف برابر کا، نو بیا ورته وایي صف نیغ کوي، وایي چې صف نیغ کړي زړونه به نیغ شي. نو بیا ورته کم قدم چې د صف ته نیغولو دپاره راځي نو هغه قدم د نیکۍ اضافه کیږي، نو صف نیغېږي. یو سړی بل سړي ته په غوږ کې وایي دا سړی دا کم د صف ته نیغولو خبرې چې کوي دی په سکول کې د دنیاتو استاد دی او یو ورځ کلاس له نه ځي. د دې دا مطلب دی چې دی اقام الصلاة کوي، هو الموفون بعهدهم نه کوي. ځکه چې ده کومه وعده کړې ده د حکومت سره او کنټریکټ یې ساین کړی چې زه په 8 بجې ډیوټۍ له ځمه او په 1 بجه به مې چوټي کېږي، نو دی ورخاره کېږي نه. د دې وجې نه ټول سټوډنټان پریشانه دي چې ډاکټر صاحب نه مریضان خفه دي چې دی اوپیډي ته نه راځي، د استاد صاحب نه شاګردان خفه دي دی نه راځي، ځکه دی والموفون بعهدهم نه دي. دی نه دي خبر چې وعده پوره کول غواړي. او د دې وجه نه وایي چې واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا. تا چې کوم کنټریکټ ساین کړی دی که نه پوره کا او د دې به د نه خدای تپوس کوي. نو چې کله ستا په زړه کې دا ذهن کې دا خبره کینی چې ما چا سره لوز وکړو د یوې خبرې، یو سړي ته هم سبا ورسره سیروزې لزم هغه وایي زما سره هلکه زه چې زه هم نه ځم، وایي چې تا بېګا وې ومې وې نو څه چلو شو. د دې دا مطلب دی چې دا میچور پرسنالټي نه ده، دی والموفون بعهدهم نه پیژني. د نیکۍ په ډیفینیشن نه دی پوه، د آیت البر نه دی پړاو کړی، نو د دا مونځ او دسته خو د کار ویلی دی خو لوز نه پوره کوي. د دې وجې نه د نیکۍ ډیفینیشن یا د نیکۍ لیست چې دی هغه نیمګړی دی، دته ته نیک نشي ویلی. د نیکۍ دپاره دا ضروري ده چې ته به خپل لوز پوره کوې، چې لوز نه پوره کوې نه اذا احد اخلفه، کله چې معاهده کوي او بیا خلاف کوي دا منافق دی. د منافق نښې چې ښولې وې یو پکې دا د دې وجې نه وایي چې کورو دنیا ټولو خلقو خپل لوزونه پوره کول شروع کړل او هر سړی دا سوچ کوي چې کوم لوز ما د یو انسان سره وکړو د دې تپوس پره نه الله کوي. نو بیا دی د خپل لوز په پوره کولو دپاره ایکسټریم ته ځي او خپل لوز پوره کوي. نو که اقوام متحده د کشمیریانو سره لوز پوره کو او امریکې د طالبانو سره خپل لوز پوره کو
او اشرف غنی د طالبانو سره خپل لوز پوره کو نو بیا به امني، اکنه ته لوز نه پوره کې نو بیا به بدامني. نو د امن د پاره د نیکۍ د پاره والموفون بعهدهم ډیر ضروری دی. او بیا ورپسې دا ده چې دا ټول خبرې ته وکړې نو بیا پتا کې آخري صفت چې دا پکار دی هغه صبر دی. په سورت عصر کې ویلي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نو صبر بکې، نو صبر واپس کې یو دا چې پتا باندې بدني تکلیف راشي انت صبر کې، دویم دا چې پتا باندې مالی تکلیف راشي انت صبر کې. او د دې ټولو نه غټه مظاهره اوس په کورونا کرایسس کې ده چې د خلکو آمدنۍ بند شوې او په هر یو کور کې 3 او 4 مریضان پراته دي او د خلکو ډیر قیمتي خلک پروفیسران، اسسټنټ پروفیسران او د ارننګ هینډز چې د خلکو د آمدنۍ ذریعہ وا هغه د کورونا د وجه نه یا په وینټیلیټر دي یا مړ شو. او خلک چې یو بل ته خبره کوي نو صرف دا 2 خبرونه ټول پریس هم ډکته، ټول سوشل میډیا تیم ډکه ده او په ټلیفون چې ته خبرې کوي نو بدا کې یا بس وای پلانې نه جوړ دی اس کی صحت کے لیے دعا کرو، آیا به وای چې پلانې وفات شوی دی اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو. نو دیو جن بأساء و ضراء د دې اصل سچویشن اوس په موږ باندې دی. نو چې کله پتا دا حالت راشي نو د الله تعالی هغه خلق خوخي چې هغه په مصیبت کې صبر کوي او د الله تعالی هغه خلق خوخي چې هغه په طاعت باندې صبر کوي. نو تا کر چې امداد پوخا کاو نو اوس هم د خپل وسایل مطابق کوا. والصابرین فی البأساء والضراء چې دا سړی صبر کوي په فقر او فاقه کې چې کله پیسې کمی شي، والضراء او کله چې په وجود باندې بیماری راشي نو په دې کې دې صبر کوي. مسلمان د پاره یو ډیر غټ ښه اچیومنټ دی چې د یو حدیث مفهوم دی چې څوک بیمار شو، تعاون لفظ دی اوس ته کورونا ولګوا او د هغې د پاره خپل وسایل استعمال کړو او بیا هم الله تعالی ته مقرره وه او دی وفات شو او د په دې حالت باندې صبر وکړو، دا پکې شرط دی، او د الله په رضا باندې راضي شو نو دی به سیده جنت ته ځي. دی شهداو کې دی، الله به د مرګ په شهادت کې کینو. دینه غټه خبره بل شته. د دې وجه نه یو بزرګ وی ته ولې یریږي، مسلمان ولې یریږي، ته په کورونا بیمارې الله دې صحت درکړي خو الله مقرره کړي او تا وجني نو ته به شهید شي. چې شهید شي نو خپل کور ته به لاړ شي. خپل کور مې کمزې دی وستا اصل کور جنت ته، دا خو ټرانزینټو دنیا چې دا څنګه چې په ایرپورټ باندې یو ټرانزینټ اپای کې سړی ناستي خپل فلایټ ته انتظار کوي چې فلایټ راشي نو فورن وته خيږي. دغه شانته موږ ټول په دې دنیا کې په ټرانزینټ کې یو، موږ فلایټ ته پته مې یو، فلایټ زمونږ اسرائیل چلی، اسرائیل چې کوم فلایټ راولي هغه نه بیا ته انکار نشي کولای، هي ته بخیږي. نو که اسرائیل علیه السلام راغی او ته واغسته نو چرته بځه خپل اصل کور ته بځه، ستا اصل کور کم دی جنت ته. نو ته دوره مخه پکېګا، خوشاله شه، رشتہ دار دې خوشاله شي او د الله نه دی غواړي چې خدای پاک خپل اصلي کور چې دې راغلی او دی روانو هغه ته بوزي چرته په لارې کې بیځای نشي. ځکه بیځای کېږي به ځکه چې د مثال د ټیشو پیپري یا د نقصانی د فایده نه رسولي، کم شي چې بے فایدې شي او نقصانی شي موږ په ډسټبن کې ارته او د الله تعالی سره چې کوم ډسټبن دی دا غینوم جهنم دی، هغه ته به دا بیکاره خلق ارته وي. نو که تا په دنیا کې کارکردګي شو کړي او د الله تعالی د دین لپاره د کار کړي او تا د آیات بر آیاتونه دغه فالو کړي نو الله به د ډسټبن ته نارته وي، الله به خپل ریل بنگلې ته بوزي او دا غینوم دی جنت. نو هغه د پاره دا ویلو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. وحین البأس ډیر ضروری دی په وخت د جنگ کې. کستا دا خیال چې دا نیکی به صرف په تسپو وشي دا په دې نه کیږي، د دې اخیری کلایمکس چې وته وي سمم بونم وته وي خیر اعلی وته وي دا جهاد فی سبیل الله دی. د الله په لار کې چې کله د ظالم سر ته کچلاوي او د مظلوم حق ته الی او ظالم د مظلوم نه لری کې او د مظلوم ته ازادي ورکې دې ته جهاد فی سبیل الله وي. دا په افغانستان کې طالبان کوي، دا په کشمیر کې مجاهدین کوي او دا په دغه کې په فلسطین کې د فلسطین مجاهدین د اسرائیل خلاف کوي. چونکه اسرائیل په دې خبره خپويږي نو یو اسرائیلی زموږ ملګری ته په امریکا کې ویلو چې په تاسو ټولو دنیا کې په ټولو مسلمانانو کې چې تقریبا 52 ملکونه دي صرف د فلسطین د غزا مجاهدین مسلمانان دي، تاسو نور ټول کافر شوی ځکه تاسو ټول مونږ تسلیم کړیو چې څوک مونږ تسلیم کی دا مسلمان نشي کېدی. ځکه چې الله تعالی ویلي دي چې حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون چې څو پورې دې ذلت نه قبول کړي دي سره به جهاد کوي ته خو سره نه کوي. نو دې وجه نه اخري ټکی دا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. نو کم خلق چې د الله په لار کې وای میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، دا منځونه او د سنت د دې لپاره کومه چې خدای استا دین غالب شي. نو کم خلق چې د الله د دین لپاره جنگیږي هغه خلق نیک ته دا لیست ختم کو. نو اول سویلو ایمان
ورپسې سو همدردي، دریم سو معاهداتو پابندي ان معاملات کره کول، او څلورم سو عبادات اقامت الصلات، او بیا اخیری سو په جنگ کې، په مصیبت کې او په بیماری کې صبر کول. دا کارونه دی ځکه کوي چې د پرشتینی ایمان قبول کړو، د دروغجل نه دی. نو اولئک الذین صدقوا، دی رښتینی دي. چې د رښتینی دی، د رښتینی نظر په رښتینی، نو رښتینی څوک دی؟ د الله ذات دی. نو د نظر په اسبابو نه، د نظر په مسببي. نو چې د مسبب باندې نظرین د هغه نه یریږي، په هغه زړور نه وي. یریدونکي ته څه وي؟ واولئک هم المتقون، دا یریدونکي دي، دی د الله نه یریږي. د دې وجه نه چې کوم خلق د الله نه یریږي، نو په هغې کې دا صفاتي، د دې وجه نه په هر چا خفه کیږي او د هغې سره د همدردۍ مظاهره کوي. نو د یو سړي د نیکۍ که ته ګورې، نو چې د منځونو او د سنو نه علاوه هغه د خلقو په خدمت کې د خدمت په صورت ځای په ځای ولاړي او د شپې او چربانګي. نو هغه شاعر چې ویلو خنجر چلے کسی بھی تڑپتے ہی ہم امیر تقمیر ځان ته وی توره خو په بل چا چلیدلې ده، نو دا پتا ولې درد دی؟ نو وی سارے جهان کا درد ہمارے جگر میں ہے. ټول خلقو باندې چې کم درد دی دا په ما دی. نو چې کوم خلقو باندې پردې دړي، دی خلقو کې همدردي، او چې په کوم خلقو کې همدردي، د دې مطلب دی چې دا نیکان دي، او نیکان رښتینی، او چې رښتینی دا متقیان دي، او الله تعالی جنت ته متقیانو دپاره تیار کړی دی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.